څوک چې د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ د سورة کهف تلاوت کوي یعنی سورة کهف لولي په دې باندې الله جل شانه دی بنده تصور کوي. راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث وګورو چې الله جل شانه د دې سورت لستون کی ته کم کم انعامات او کم فضیلتونه ورکي او دا معلومه کو چې دا فضیلتونه من حاصلو نو دا صورت به د جمعې په شپه لولو که د جمعې په ورځ به لولو او چې دغه فضیلت من حاصلو نو د دې صورت د لوستلو وخت د کم ټیم نه تر کم ټیمه پورې دی او دا چې بخل پکې ونکو په خپله دا خیر کثیر خپل کو او نور مسلمانانو تیم ورسو دا به زمنګ د پاره د اجر خبره وي. ګوره جی د سورة کهف په فضیلتونو کې خو ګڼ شمیر احادیث راغلي خو زه صرف د وخت د کمی په وجه یو څو تاسو ته ذکر کوم. یو حدیث مبارک کې دا راځي چې څوک د سورة کهف تلاوت کوي د جمعې په شپه باندې نو د د پاره به الله یو نور پیدا کی دی چې په کوم ځای کې دی د دې ځینواله تر د مکې معظمې پورې به الله د پاره دا ټوله فضا او دا ټول ماحول سکی دا د نورانیت نه ډک کی. سبحان الله څومره د کمال فضیلت الله په دې باندې ورکي. بل حدیث مبارک کې دا راځي چې څوک د جمعې په ورځ باندې د سورة کهف تلاوت کی نو د یو جمعې نه والا تر بل جمعې پورې الله پاک به د پاره په دې ورځو کې څه پیدا کیږي نور به پیدا کی. دا بل حدیث مبارک دی. په دریم حدیث مبارک کې د ابن عمر صاحب نه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څوک د جمعې په ورځ سورة کهف ولولي نو د خپو د قدمونو د لاندې ځای نه راواله تر د اسمانه پورې دا ټوله فضا به الله د پاره نور وګرځي او د قیامت په ورځ به دا نور د پاره څه وګرځيږي روخانه به وګرځي او د دوانو جمعو ترمنځ چې ردنه څومره ګناهونه شوي نو هغه ګناهونه به ورته الله جل شانه سکی معاف کی. سبحان الله څومره زبردست فضیلتونه الله د دې صورت په یو ځل لوستلو باندې سکیږي ورکي نو ډیره غټه غفلت به وي او بدقسمتي به وي چې منګ او تاسو ردی خیر نسو شو جی دا محروم شو. اوس راشه بل فضیلت سره بل فضیلت دا دی یو حدیث کې دا راځي چې څوک د سورة کهف لومبني لس آیاتونه تلاوت کوي دا بر دجال د فتنې نه محفوظ وي. دجال هغه فتنه ده د دجال هغه فتنه ده چې نبی له سلام مبارک سره تمام انبیو ته پناه غوښته ده او خپل امت ته يرولې ده او نبی له سلام دومره خطرناک فتنه ده چې نبی له سلام په خپل دجال له فتنې نه سغوخته پناه غوښتله د الله په مدد سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک یې دغه آیاتونو تلاوت کړي د دجال چې راوځي هغه د فتنې نه به محفوظ یا څوک اخیرنی لس آیاتونه لولي نو د دجال د فتنې نه به محفوظ نو چې ته هر جمعه ټول سورې کهف لولي نو لومبني آیاتونه پکې عمره او اخیرنی لس آیاتونه پکې شو هغه پکې عمره او نور دی مکان درته نور کو زمانه درته نور کو د خپونه والا د اسمانه پورې مکان نور کو ست چې چرته د دې زنواله تر د مکې پورې مکان درته نور کو او د جمعې نواله تر د بل جمعې پورې زمانه درته د نورانیت نډک کړه سر تاپای په نور کې سکړلې ون غاړلې په نور کې پټ کړلې او د جمعې نه تر د جمعې پورې د ګناهونو د معافی ذریعہ درله وګرځوله. اوس به دا وې کله نو په بعض روایتو کې د جمعې شپه راغلي او بعض کې د جمعې ورځ راغلي تطبیق پکې علما دا کوي چې چا د جمعې په شپه وي او د جمعې په ورځ وي دا فضیلت به ورته سکیږي حاصلېږي او د جمعې ورځ دا د زیارت د ماښام د نور پریوتو نه واله تر د جمعې په ورځ د ماښام نور پریوتو پورې ټیم دی په دې کې دا فضیلت حاصلولی شو منګ او تاسو په خپل خپل کو او نور امت ته ورسو. وصلی الله علی النبی الامین. یو څو مختصر حدیثونه کم چې تاسو زندگی بدلولی شي او ستاسو د ژوند د اصلاح د پاره غټه ذریعہ ګرځیدلی شي نو خامخا یې واورئ. یو حدیث مبارک کې راځي چا چې یو مسلمان رور ته د هغې ګناه پیغور ورکه د کمې ګناه نه چې هغه توبه ویستلې وه نو د مرګ نه مخکې به دا پیغور ورکوونکی مسلمان په هغه ګناه کې په خپله څه شي
مبتلا بشي. په یو مسلمان کې یو ګناه وه او تا ته د هغه د عمل نه وروسته پته ولګېده چې د دا ګناه پرېښې ده، یی درته وویل چې ما د دې نه توبه ویستلې ده، یا درته چا وویل چې په دې مسلمان کې دا ګناه وه خو د دې نه اوس توبه ویستلې ده او د هغې باوجود ته د هغې په وجه دې ذلیله او سپک ګڼې، د خلکو په مخ کې شرمندګي او پیغور ورله د هغه ګناه ورکې، نو د حدیث نه ثابته شوه چې دا پیغور ورکوونکی مسلمان به د مرګ نه مخکې په خپله په دغه بد عمل کې څه کیږي مبتلا کیږي. بنو لحاظه که څوک په دې عمل کې مبتلا وي نو ځان دې ترنه وساتي. بل حدیث مبارک کې راځي چې کله ته خپل نیک عمل خوشحاله کړلې او خپلې ګناه خفه کړلې نو ته مؤمن یې. دا د ایمان زبردست نښې وښودلې چې تا یو نیک عمل وکړه، هغه د هر نیک عمل ولې نه او ستا زړه ته د هغې په وجه اطمینان او سکون او خوشحالي راله او یوه ګناه درنه وشو د هغې په وجه زړه ته خفګان راغی چې دا ګناه زما نه ولې وشوله، نو ته پوه شه چې ته مؤمن او په تا کې ایمان شته. او که خپل نیک عمل خوشحاله نه کړې او خپلې ګناه خفه نه کړې، پروا دې م رانله، ګناه دې وکړله او پروا دې م پرې رانلله، نو ته پوه شه چې ایمان دې حد درجې کمزوری دی او په خپل عمل باندې څه نظر وکړي. بل حدیث مبارک کې دا راځي چې په تله د میزان کې به د ښکلي اخلاقو نه دروند څیز بل نه وي. ګوره ښکلي اخلاق دا په دې وجه چې د چا اخلاق ښایسته وي د الله مخلوق د هغه د شر نه په امن کې وي، که چاته فایده نه ورکوي نو چاته نقصان هم نه ورکوي. نو ښکلي اخلاقو کې دومره کمال دی، که ته وایې چې زما د نیکۍ تله دې درنه شي او د ګناه تله دې سپکه شي، نو ته اخلاق ښکلي کا، ژبه ښکلې وچلوه، صحیح شوله، نو ستا تله د میزان به څه وي جي دا بدرنوي. بل حدیث مبارک کې څه راځي چې د قیامت په ورځ د الله په نس باندې ناکاره او بدترین خلق هغه دی کم خلق چې د هغوی د شر د وجې نه د الله مخلوق پرېښي وي. لکه په دې معاشره کې څه خلق داسې وي چې هغه د فساد واله وي، هغه ناکاره خلق وي، د هغې شر سیوا وي، نو د الله مخلوق ته په دې وجه ډډه کوي چې لکه دا شري خلق دی د دوی خواله مه ورځئ. نو دقه شري خلق د قیامت په ورځ باندې د الله په نزد د ټولو نه بدترین او ناکاره خلق دی. دا هغه حدیث مبارک دی چې زمونږ او ستاسو د ژوند د اصلاح ذریعه هم ګرځېدی شي. او که بل مسلمان ته ورسو نو حدیثو مبارکو کې دعا شوې ده چې الله دې د هغه خلکو مخ روښانه کړي چې هغوی زما حدیث نورو ته رسوي، نو کیدی شي د نورو د اصلاح ذریعه هم وګرځي، نو دا به زمونږ او ستاسو لپاره ثواب او صدقه جاریه وي. وصلی الله علی النبی. ځان لدی د فرض مونږ نیت تړلی دی او په دې ټیم کې جمع ودرېدله، نو ته به اوس څه کې؟ آیا سلام به ګرځې، مونځ به ماتې په جمع کې به شاملیږي که نه ځان له به د خپل فرض څه کې دا به پوره کې؟ ګوره جي دا یوه ډېره اهمه او ضروري مسله ده، خو جواب ته سوچ کوه چې دا مسله د ذهن ته څه شي پرېوځي، داسې موقع پیښېدی شي نو چې کله دا موقع پیښه شي نو آیا ته به بیا په دغه ټیم کې څه کې؟ نو ګوره جي جواب د دې دا دی چې یو کس د فرض مونځ نیت ځان له تړلی او په دې ټیم کې هم د دغه فرض و جمع د دغه فرض و جماعت دا ودرېدو، نو که دا د سحر یا د ماښام مونځ دی، د سحر یا د ماښام مونځ دی او ته ځان له په فرض ولاړې او جمع ودرېده، نو که د لومبي رکات سجدې پورې نه رسېدلې، د لومبي رکات سجده دې لا نه ده کړې او جمع ودرېده، نو بس ښي طرف ته سلام واړه و نیت مات کا او په جمع کې څه شه شامل شه. که د لومبي رکات سجدې ته ورسېدې او اوس جمع ودرېده، نو بیا هم دا حکم دی چې سلام وګرځه و نیت مات کا او په جمع کې څه شه شامل شه. خو که د سحر یا د ماښام په دې فرضو کې تا ځان له د دویم رکات سجده کړې وه، د دویم رکات سجدې ته رسېدلی یا د دویم رکات سجده کړې ده او په دې ټیم کې د دقه فرض جمع ودرېدله، نو بیا د مونځ د ماتولو اجازت دا نشته دی، بلکې خپل فرض بزان لسکی دا به مکمل کی. دا مسله خو ختمه شوه. که دا فرض دسیو چې د ماسپخیمو یا د مازیګرو یا د ماسخوتنو او ته ځان له ولاړو د دقه فرض جمع ودرېده، نو دلته مسله څنګه ده؟ نو ګوره ځان پې پوهه که. که تا لا سجده د لومبي رکات نه ده کړې خو سلام واړه او په جمع کې څه شه شامل شه. که د لومبي رکات سجده دې کړې ده، صحیح شوله که نه، نو دې سره به اوس دویم رکات مرګری کی، دویم رکات به مرګری کی او په دویم رکات به سلام وګرځې او په جمع کې به شامل شو، نو دا دوه به د نفل شي
او د جمع ثواب به درته هم څه شي ملاو بشي درته. صحیح شوله. خو که تا د ماسپښین یا د مازدیګر یا د ماسخوتن په فرضو کې د دریم رکعت سجده کړې وه، دریم رکعت دې کړی یا د دریم رکعت سجدې ته رسېدلی او په دې ټیم کې دغه فرض جمع ودرېدله، نو بیا د مونځ د ماتولو اجازت دا نشته دی، بلکې ته به خپل فرض ځان له څه کې دا به مکمل کی. اوس که ته غواړې چې زه په جمع کې ورسره ودرېږم نو د نفلو نیت ورپسې تړلی شي، خو دا په کومه جمع کې، که دا د ماسپښین جمع وه یا د ماسخوتن جمع وه، ځکه چې د ماسپښین فرض خو تا ځان له وکړه که نه، د ماسپښین نه بعد نفل کېږي نو نفلي نیت ورپسې تړلی شي. د ماسخوتن فرض خو تا ځان له وکړه که نه، خو ماسخوتن نه بعد خو نفل کېږي نو نفلي نیت ورپسې تړلی شي. خو که ته دلته دا سوال وکړې چې ما هغه پسې نیت تړو نو امام خو ما نه څو رکعتونه کړي سی ډک کړي سی تش کړي، ټیک شوله که نه. نو اوس په نفلو کې خو تش نشته، نفل خو ټول ډک دي. نو چې امام سلام وګرځوي زه پاسم نو زه به پکې تش کوم که ټول به ډک کوم؟ نو نه، ستا د نفلو نیت تړلی او ته متنفل د نفلو نیت دې تړلی نو ته به ټول ډک کې، تش به پکې نه کې، ځکه په نفلو کې تش رکعتونه دا نشته نو ته به ټول ډک کې. او که دا جمع د مازدیګر یا د سحر یا د ماښام وه او تا ځان له وکړو جمع لا ولاړو نو نفلي نیت ورپسې نشي تړلی. ماښام کې ځکه نشي تړلی چې ماښام 3 رکعاته دی او نفل 3 رکعاته چرته نه وي. سحر کې ځکه نشي تړلی چې تاره سحر فرض ځان له وکړو د فرضو نه بعد نور خطو پورې نفل نه کېږي نو نفل نیت نشي تړلی. او مازدیګر کې مور پسې ځکه نشي تړلی چې مازدیګر فرض تا ځان له وکړو او د مازدیګر د فرضو نه بعد ماښام پورې نفل نه کېږي نو نفلي نیت مور پسې نشي تړلی. دا ډېرې یوه اهمه او ضروري مسله ده، نو مهرباني وکئ بخل پکې مه کوئ، په خپل هم زده کوئ او د مسلمانانو ورونو سره هم شریکه کوئ. وصلی الله علی النبی.